مار یا پغمن صدقلی په سر طرفنا فقال چې سر وخري چې ضرورتي او چې سر وخراو فاله فدیه من صيام او صدقه او رسو کا اختیار په دې واړو کې بدل په فدیه چې درې روزي چا روزي دي حدیث کې راځي درې روزي او صدقه یا صدقه ور کول دي او صدقه هغه چې شپک کسان باندې کې او صدقه یا صدقه او حدیث کې راځي شپک کسان باندې کې مسکینان او للتخید او رسو یا سبحدا ګټ چې نه بارانه او رسو کا فاذا من ذکر چې تاسو به خو چې دشمن او لار خلاص شلا فمن تمتع بالعمره الحج چا چې پیدا وخت په عمره باندې بعد حج سره حج په اتفاق تو فسرین باندې تمتع باندې کې متمتع لغوي یو تمتع اصطلاحي ده او یو تمتع لغوي ده تمتع اصطلاحي ده چې د میقات د عمره دي تو کې او عمره کې او بعد دا غیر به فاطمه رض باندې د حج کوي دې ته متمتع مصطلح ویل کېږي او یو قرات ده چې د میقات د حج او د عمره دواړو نه توګړي کې په قارینه به هدیه ده حکومت دلته کې تمتع لغوي تمتع لغوي څه معنی چې هغه تمتع بالسکین فی سفر واحد تمتع بالسکین فی ادا په قرار کې مشتا په تمتع کې مشتا به کې تحلیل یو کوي نو دلته کې تمتع لغوي معنی دارا التمتع پیدا غسل انفاق غسل بیادا السکین چې عمره حج سکین بر عمره حج تم پیدا غسل بیادا السکین فی سفر واحد په عمره کې دا نسک دي عمره حج خو فردار چې په متمتع فاطمه ورځ باندې تړي د حرم نه او د عمرې نیت میقات نه تړي او خارج چې د هغه د دوارو نیت د میقات نه تړي او هغه په بیت کې ځان نه حلالي او متمتع چې هدیو سری ځان حلالول شي او د من لغوي معنی دار انتفاع بالنسکین فی سفر واحد او دا په حرام کې مشتا او په حج کې مشتا د دې کې په اتفاق سره معنی دار یعنی چې څوک متمتع او یا قارن او هغه باندې دب د شکرې دي چې هغه په مفرد باندې نشته ما په تمتع بالعمره الحجاج په دوا سره په مری کول باندې سره د حج لا فما سيسر من الحج لازم له فدبارا چا سار من قربانی لا فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام فساج وسر سید قربانی فصيام ثلاثه ايام به درې روزي دي په الحج پایام د حج کې بهتر او اتم لهم چې بدی ورسي وسبات اذا رجعتم وروجي اذا رجعتم کله چې تاسو فارغ شې دا فرض حج عند الاحرام مرادار شرف هذا حج فارغ چې اگر کو حرم کې سبا کما اعظم کې شوافی ذکر کوي وسبات اذا رجعتم الى البلاد اذا فقور کې نشي کله چې دا افر شي تاسو ملار تل عشرۃ کاملها دري او هو لس تل عشرۃ دالس روجي شي کاملۃ الخير ذکر کو چې چا خیال دا چې ټول کې دا راځي د ګټ ندي کې ثواب کمی لکاملۃ فی الاجر والثواب اجر ثواب کې کمی نشته تل عشرۃ کاملۃ فی الاجر والثواب دالس روجي دی فرض په ثواب او اجر کې ذالک لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام ذالک اس اشاره کې اختلاف دی د ایمو او د وجه اختلاف په دې باندې چې په اختلاف په دې باندې چې د مکی د فارا قران او تمتع شتاو کنيشته دي د مکی د فارا چې میقات کې داخل کوسيږي چې مکی والا یو کدی مکی نه بهر وي او میقات کې داخل وي د ایمو سلاسو بسنګدار چاغي تمتع قران کولای شي څنګه چې افاقي کولای شي افاقي مرغه څوک دي چې د بواقي ته بهر وي د احرام بسنګدار چې د اهل مکه د فارا قران نشته دي او تمتع نشته کې هغه عمره بهر وخت کولای شي او قران او تمتع به صرف افاقي کې هغه خلق به کوي چې د مواقع ته بهر وي او کوم چې په مواقع کې داخلي وي هغه صرف حج افراد کولای شي قرات تمتع نشي کولای عوام فرض باندې وطن مشهور دی چې مکی د نږدې حج نه کیږي نو مطلق حج نه هغه لکه شاده ورانه کړی دا حج قرار نه کیږي حج تمتع کنه حج قرار حج قرار نه کیږي د دې وجه اختلاف په اشاره کې راغی د شوافی د مسلک مطابق مارا ذالک لمن لم يكن اهله من حاضر المسجد ذالک دا وجوب الدم ذالک اس اشاره دی وجوب الدم تر مخه په مسجد ته من هذا ذالک دا وجوب الدم فادا چا دې چې دی اهل دا نزدې مسجد حرام ته مقصد دا چاغي تمتع صحیح وي قران صحیح لیکن وجود الدم فاهل مکه ونوي ذالک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام دا فادا چا دې چې دی اهل دا نزدې مسجد حرام دا مالک چې مکه کې وسیږي او احناف ذکر کوي چې هغه میقات کې داخل وي چې دی اهل دا نزدې مسجد حرام ته داغي مستقدار چې بنا په دې معنا چې تمتع قران له اهل مکه زائد له خدام پرشته دي او حناب معنا ذکر کې ذالک دا تمتع عمره چې مخکې ذکر شو فمن تمتع بالعمره الحج ذالک دا تمتع دا مختار عبد الله ابن عباس له ذالک دا تمتع قران د فرض او چا د چې وی احد دا نزي مسجد حرام ته
چې څوک چې په داخل د میقات کې نیوي دغه تمتع قران کولای شي او څوک چې په داخل د میقات دوسی کې داغه تمتع قران نشي کولای صرف افراد بکای ذالک لمن لم يكن هذا المسجد الحرام دا تمتع قران دا چاره فرچ نیوي اهل داغه بار بچ داغه دې مسجد الحرام دا وتقوا الله تخذير ویریږي وارم الله شدید العقاب فشتا چې الله دې عذاب والا الحج اشهر معلومات اذا حج پر وخت معین دی دا غیر مخ یا رس حج کیږي الحج وقت الحج وقت الحج اشهر معلومات وقت حج میں چې معلوم دي چې شوال ذل قعده ذل حج دا د دې ربه کې څوک لیت کوي دا صحیح نه دی یا رس څو حج کې دا صحیح نه دی الحج اشهر معلومات عمره وخت معلوم نه دی عمره په هر وخت کې په ټول کار کې کیږي احناف ذکر کې صرف دا فی ظهور سره چې کوم اوقات د حج نور په ټول کار کې کیږي الحج اشهر معلومات وقت الحج اشهر معلومات وقت حج به استعمال به دي چا شوار ذل قعده ذل حج دا فمن فرض فيه فمن فرض نیت وکړه چا چې نیت وکړه په دې بیا چې د حج فلا رفث به آداب د حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جنشتري خبر د بدکاری ولا سبوق ولا خبر رفث هغه خبر د جماعت ویل کېږي صحبت نشتري خبر د بدکاری ولا سبوق ولا کار د بدکاری ولا جدال او جنگ جګړه دا جنگ جګړه فسوق بار وخت روا ده خدای جي بالکل مناسب نه دي ولا وسغا شر قران ور مرکزه با د فار تبلیغ د طالبان ویل طالبان به رول د به فار جهر کړه حاجی سے بعد فارا چې په حج مشغول دي لا کارونه خني دي کړ د طالب چې د قران دی د قران د حج دی نه د طالب د فاطم جنگ جګړه په کار ده به تنبیه ورکړه دی وجنه چا بټت نشي کولای ګډېډ علماء وو خو یې دل به چا په ډیر ذاته او بدله به نه سره یې دل به چې سبا مخامخ کېږي مګنه او په ودرې کې دا چې خلک دا سره ونی جهاته کې طالبان خو ځکه چې علماء هم ډیر زیات مرعوب وو نه به شي کولای جنگ جګړه ولا بسو کنه دا به تنبیه ورکوله چې حاجی صاحب د فار جنگ جګړه خنه چې په حج مشغول دي په دینی کار مشغول دي نو طالب د قران چې قران په تحصیل مشغول دي نه خدا او حج نه لاغره پر بغیر د لپاره سبه جګړه پکاره جګړه به په معمولی خصیص چې زنوبانه چاغي ذکر کول سوي ذکر کول ډیر د شرم سره مخامخ په دې ځونه باندې جګړه کوي ولا بسوق ولا جدال نشته کار د بدکاری نه جنگ جګړه په حج کې وما تفعلوا من خير يعلمه الله سجدا سو کې دنه کامل لپاره باندې الله پاک وي دی وتزودوا حتى جزين بيتوکه مزه چکنګار لار شي به سرونه کې وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يمن والا بتو او غي بزان څه دوخنه وړله پروات کې راځي وي منګه نحن المتوکلون او به جلال نبی صاحب به کومه کوم اعظم کې آیات نران وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ځان څه دوخوي سیدا سفورا فإن خير الزاد التقوى ورفضه کې ځان بچ کول دي سوال نه وتقوني او الباویر کې زمانه اي خوندانو صيف ګرونو د پاک ګرونو له ساره کوم جناحونه تبتغوا فضلا من ربكم حلال تجارت خو په دې شاسره یا حلال کوي چې په دې نقصان په فرض حج نه دي جائز ده بیان الجواز مقصد دی چې دا جائز ده عبد الله بن عمر رضی الله عنه راغی وایي زه بعد اخر دې په دې کوي کوم سامان ول خلق له پګری باندې ما ته پلاني ویلا چې ستا حج ورشو ول ثواب دې کړی دا غویر وو وسای دې کړی دا غویر وو وقوف د عرفات دې کړی دا غویر وو جبري د وشتري دا غویر وو دا ټول کارونه وی حج د دین عبارت دی مقصد دا دی چې کله نقصان په فرض حج نه راولي کم کار هغه جائز دی هغه کار چې ټول عمر بازار کې مشغول او نقصان په فرض حج کې راولي دا مناسب نه ده لیسا مقصد بیان الاباحت ته لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم اشتتا اسمان گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم جوړی تاسو حلال مال په تجارت باندې په اقرا باندې طرف تاسو نه فیضا قضیتم من عرب کله اذا فصم من فاضل کله چې تاسو را کوزي کې درا فات نفذكر الله عند المشهد الحرام یاد وی الله رد مزدلفه کې مشهد الحرام مراد مزدلفه خدای تخصیص د وجه زیات شرافت نه فذكر الله عند المشهد الحرام یا وی الله در فقاد مسجد الحرام کې وذكر کو شاد مسجد الحرام کې مزدلفه کې وذكروا كما هداكم یا وی الله در څنګه الله تاسو هدایت کړی دی وان كنتم من قبله المخفف یقین وی تاسو مکه درات ور قران نه مکه دی الله خامخانا خبره ثم فيذ من حيث فاض الناس روایت کې راځي د المؤمنین قریش ومن دان دینهم قریش او څوک چې داغي په دین باندې ولکه قران کبه هغه بد مزدلفین نه وتل معرفات امر څنګه جواب عرب هغه بل وتل ځان به تخصیص ثابت او چې موږ نحنو قتیل بیت الله موږ جاوران او ساکنین د بیت الله زموږ شان د خلکو نه چته نه موږ د حرم نه وځو ځکه مزدلفه په حرم کې داخله ده او عرفات بهر ده الله حکم راولېګو چې دا حکم عبد تاسو ټول خېجي څنګه نور خلک خېج عرفات ته کو فرض ده رکن ده تاسو خېجي سم حفیظ من حيث فاض الناس را کو دي کې تاسو د کوم مقام چې نور خلک را کو دي واستغفر الله ما في وعد الله ان الله غفور رحيم کن الله دې بخښ کوونکی مهربان فذا
قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم زمانه د جاهلیت کې چې کله باغی د قدرت مطابق حج وکړ د اتمام حج بعد هر سړي او قصه جوړه کړو په شعر کې عرب ډیر تکړو هغه سید کې به د خپل قبيله د خپل فلان لیکو دا مدح کوي او دا په نور چتول الله ذکر کوي چې تاسو څنګه خپل مدح کوي د دې زیات بهتر ذکر د الله دی او ذکر د الله کوي اذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم کله چې فرق افعال حج یاد وی الله دا په شان یاد تاسو باندې خپل فلان را او اشد بل اشد ذکر سخت ذکر کې د الله ذکر ډیر کوي او موږ ذکر کړی چې حاجی درې څلور قسمه دي شقی او سعید ادنا شقی او ادنا سعید ادنا شقی فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق دغه مقامات مقدسه کې خلق درې تقسیم دي بعض خلقنا تو دي چوای په دغه مقامات مقدسه کې سوال څه کوي ربنا آتنا في الدنيا العالم رانګ په دنیا کې مال او دولت حالانکه دې وې دې فرج صرف طلبگار د دنیا نه وې د فرد د آخرت کې انسان عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے مروی دا چې هغه مقامات مقدسه په زمانه جارق وزیران نسبه سوال به کاو سوال به دا کاو دا الله نے بدا کلو ربنا الله نے چې من ترا کې اذ ورز اللهم ارزقنا ابلا وبقرا وبقرا وغنما وعبيدا واماء لا نور دې به یا الله من تو خان ډیر راکی واغان ډیر راکی بزی ډیر راکی غلامان راکی اذ راکی او ولم يطلب المغفرة هو ثواب نه طلب کاو د مغفرت ثواب صرف د دنیا به خو دره دغه مبارک دادی چې صرف طلبگار د دنیاوی د آخرت سره تعلق نوي د دې لپاره کوي دې مقام کې ذکر کوي ما ذکر کوي مولانا اشرف علي رحمت الله علیه چې ځنه خلق د ژوندو فرعون سره یا د مړو فرعون سره تعلق ساتي او تعلق کې مقصد دین نوي د تعلق د غرض د دنیا د فارس هغه په دې وایي کې داخل دی تعلق د دنیا چې تعویذ ماویز لاله وکي لکه وس صرف د سبقوسن د باجوړ د خلکو تعویذ وکا دا شوه قدمران صرف الله قسم کړل کوي کنه تعلق ساتي د چې تعویذ ماویز وکي چې ته ډیر شي یا ته دعاو کې دنیا د فارس سره دین په حساب سره تعلق نه ساتي واغه داخل په حاضر وعید کنه داخل د فدی وایي چې د مقامات مقدسو د تعلق ساتل صرف د دنیا د فارس لکه دلته به دی کول دا نه د یو دینی عالم سره د یو دینی پیر سره تعلق ساتل صرف د دنیا د حصول لپاره د غرض لپاره اب په دې وایي کې داخل دی لکه تعلق عالم سره د دین په حیثیت سره چې دین راته وخی دین به خشي د په صحبت کې په دې غرض باندې صرف چې تعویذ نه وک نه چې مال به ډیر شي تعویذ نه وک چې لندن ته ورسېږم د قرآن ختم لاله وک چې لندن ته ورسېږم نه د دې لپاره نه زی می وځه کړل چې ورسېږي او وځه قبول شي د دې لپاره تعلق ساتي هغه په دې وایي کې داخل دی فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا بعد الخلق ناسوي چې وایي هر وزمنګا راکې موږ ته په دنیا کې مال او دولت ورزقنا ابن عبد الله ابن عباس دا سوال نه کوي ربنا ورزقنا ابن اللهم ارزقنا اما اللهم ارزقنا ابلا وبقرا وغنما وعبيدا وإماء لا تزومار في الاخذ من خلاق دا بیان د ادنا شقی نو د فجبه مقامات مقدسو کې دنیا غواړي او مغفرت نه غواړي طلب د ثواب نه کوي و مارو في الاخر من خلاق نو د فرض په آخرت کې سات چې مقصد صرف دنیا ګرځولي وګړه تفصیل چې مقصد صرف دنیا د خپل عمل ګرځولي نه دین یسوع سورۃ بنی اسرائیل اتلسم نمبر آیات چې صرف دنیا غواړي د آخرت سره تعلق د آخرت سره تعلق لوي د دین سره تعلق لوي سورۃ بنی اسرائیل اتلسم نمبر آیات سورۃ بنی اسرائیل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة ذو جوار دنیا دنیا تعجل وي زکدا سرزي او زر راضي عجلنا له فيها ما نشاء ورکومګه په دنیا کې څه چې زمو خوشي د سر چې دی غواړي د خټوله دنیا رخوي چابري دا چاره په چمن غیرا د ثم جعلنا له جهنم مې نفس دنیا غواړي د آخرت سره تعلق نه بیا وګرځو موږ در لپاره جهنم يصلاها مذموما مدحورا لکه کافر د خپل ژوندۍ د خپل مهنت صرف دنیا ګرځول دا ورسره مسلمانانو ورسره سبب بیانې مشابه ګرځېدلې دي ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا داخلي وجنت رسوا شوي رحمت الله رب او طلبگار د آخرت دغه حکم ومن اراد الاخره وسعى طلبگار دنیا حکم ومن اراد الاخره وسعى سعيا سوچ دوار آخرت او کوشش کې د فرض دغه سعيا اتباع سنت اشاره ده وسعى لها سعيا کوشش کې د فرض الله کې اخلاص
سایه کې اتباع سنت تا کوشش کوم دې سم مناسب دی او مومن او بل شردار چې دې مؤمن وي اولئک کان سعیهم مشکورا دا کسان چې دا عمل دې مقبول اولئک کان سعیهم مشکورا دا اوس ادنا سعید ذکر دا ادنا شق ذکر ادنا سعید ومنهم بعد الحجار صاحبان ظهر مناسود چوي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وای اے رب زموږ غفور دعاګار کړه کې موږ په دنیا کې نیکی توفیق لري کې په آخرت کې دې کې وساته موږ عذاب جهنم لا علماء ذکر کوي لا دعاء جامع لخيرات الدنيا ولخيرات الاخره هي دعاء جامعه لخيرات الدنيا وخيرات الاخره منافع الدنيا لپاره جامع دعا د منافع الاخرت لپاره ذکر امام بخاری رحمت الله ذکر کوي مختار دا دعا سره په مازه کې وایي هر دعا چې قرآنی دعا او دار کې نور اجر غیر په حدیث کې خو مختار دعا د امام بخاری ذکر کې چې دارا لکه جامع دعا دا په حج کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات دعا ویلا خو صرف مقادر بیان ماری کې مری میره صدا دعا ویلا ځکه جامع د خیرات الدنيا والخيرات الاخره انس رضی الله عنه سړي داغه ته کو مطالبه وکړه دعا ته وکړه ادعو دي دوباره فرق داغه دعا شروع کړه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا وزد لي ما نه بار زیاته وکړه ونور دل څو واړه خیرات الدنيا او خیرات الاخره ټول په دې کې داغه نور ته زیاته واړي دې له شفاعت له ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا جامع دعا ده في الدنيا حسنه سبحانه حسنه في الدنيا شامل دا شامل دي حسنه في الدنيا شامل دا دار واسعه الى فراخ دار شامل دا دار واسعه شامل دا اغاث رزق واسعه شامل دا علم نافعه شامل دا عمل صالحه شامل دا برکت خبوټر لاله راکی ګر خاص لاله راکی فجار لاله راکی ګر داګه تم شامل دا خو حلال مال لري ګر حلال شامل دا برکت حیل دا لقب صادق ذکر کی یا مراد دار واسعه یا مراد علم نافعه یا مراد دا بیان المساق دے دا ټول په دې کې داخل دي په حسنه په دنیا کې دا ټول داخل دي دار واسعه دا رزق واسعه دار کې علم نافع علم عمل صالح برکه به زوجه حسنه زوجه حسنه حسن الاخلاق کوي واځي حسن صورت ده حسن صورت او حسن سیرت دي دوړ کېږي زوجه حسنه دې تم شامل دار رقم چې وسری ذکر کې دا بیان المصداق دې ټول شامل دي حسنه فی الاخره کامل حسنه فی الاخره دخول فی الجنه اصل مقصد دار چې سره جنت تلار شي او خلاصير جهنم لا فمرزو جان النار وادخل الجنه فقد فاز چې جهنم لا خلاص جنت یقین کامیابی دا حسن فی الاخره کامل فرض سره دخول فی الجنه دارګه خلاصير جهنم لا خلاص اصل حسن فی الاخره دار فمنهم من يقول بعد غواي اے رب مغرا کې موږ په دنیا کې حسنه توفیق لري کوي رزق واسع عمل نافع عمل صالح علم نافع عمل صالح وفي الاخره حسنه اخرت کی نیکی اخرت کی دخول جنت سره چاغه خوشالي او بل اخرت حسنه اخرت کی خوشالي چاغه دخول دے جنت تا خلاصے جانب رسول خوشالي ذابلا وقنا دا جمله فی حسنه فی الاخرت دے وقنا عذاب النار دا یو قصر بیان چې حسنه فی الاخره وقنا عذاب النار بچ مغرد عذاب د جهنم لا اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کساچری د دې دا قسم حاجات صاحبان اولئک لهم نصیب مما کسبوا دې فیصله اعمال چې کړی دا والله سریع الحساب الله دې حساب کتاب کول کې واذكر الله فی ایذا شرد اغا جبرت جبرو شردا واذكر الله فی ایام معدودات یاد وی الله ذرا پاور دشمن کې برات ایام د جبری ولسم دولسم جالسم چې کوم جبری پاکي چې ځکه اصل مقصد د وشتر جبرو نه کار گزارل نه دي بلکې ذکر دی ځکه هر کې ټیج گزاري الله اکبر او در صلات دا وي دا سره چې سبې د اخلاق استار دي له څه څه کما اذر جاهران پکې دا څه وی ګر واذكر الله د خدای ذکر وکي واذكر الله فی ایام معدودات یاد وی الله ذرا پاور دشمن شروع شوی کې چاغه یو لسم دولسم جالسم چې کومه فکر جبری کیږي د دې وجه اصل مقصد د جواز درې بل ذکر د الله دی فمن تاج احکام فمن تاجر فی یومین خلاص ما چا چې تلوار کو فدور د کریم ولسم دولسم باندې وشتل او جالسم دې سار نشو داب جایزه چا چې تلوار کو فدور د کې درې بل سار نشو براس باندې رتبه چا باندې چې څوک د لازم وای د سره ګناه هغه باندې فمن تاخر
الى يوم السادس او ذو جرس شدري ګور ساتري ورځ باندې مشتر وکړه فلاس باندې په باندې څګورار شه دواړه جایز دي خو له باندې تقاضا چار په جزاء ساتي د شرکا ځان شاتي د رسومات را واتقوا الله بیان احکام چې وشي بعد د حکم اکثر ذکر کوي واتقوا الله د خیر ویلې کې په دې احکام کې چې کوم شاری ویلې په دې کې صغیر براولي واتقوا الله د خیر ویلې کې تاسو صغیر براولي په احکام کې وایي انکم الیه تشرون تاسو به یسأل عنکم فی هذه الاحکام خو چې تاسو کنه تاسو به الله تجربه کیږي دا بیان د اعلی شقی بیان د اعلی شقی ومن الناس من يعجبك قوله بیان مرافق ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام بعد الخلق هغه خلق يعجبك قوله في الحياة الدنيا وذبذر کی تاتوینا دغه مبارد جد دنیا کی یو بارا مصداري چې دنیا خبره کوي د سکوسی په فګو باسي هغه دنیا چې کوم امور دي دا په ډېر خبره بي یو چې به قولو په الحیات الدنیا وزبر کوي تا تویلات په الحیات الدنیا په بارات امور د دنیا کې امور د دنیا د ټول معلومات او حاصلې لري امور ورته معلوم دي کې د آخرت مبارک لوی جاهل او خروت لري لوی جاهل د آخرت کې مسایل ته پوسوي کې حتی کې د ماده فرض واجبات ونه ورزي د ماده فرض واجبات فرض او د ماده څه دي او د امور د دنیا ورته معلوم دي د دې عبارت هي وګوره سورته روح او نمبرات ومن الله سما يعجبك قوله في الحياه الدنيا بعض الخلق راځي چې مذهب درکې تا بیان خبر داغه په امور دنیا کې حلال کې د آخرت مبارک به چړاو جاهل دی یا نبونا ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون ومن برات سوره روح وشتم سفاره ومن الله يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون ویږي په ظاهري ژوند د دنیا باندې وهم عن الاخره هم غافلون دي د آخرت هم دي غافلون هم هغه وګوره ډېر هغه سيزداران هغه ډاکټران هغه انجینران چې دا نه لري پرځي تر مسائل دنیا باندې کې د ماده ته پوسو کده ماده فرایض ته ورځي موږ څه ورګره کافر خو فريدا او د انګريزي تعلیم یو خچفتو لیکن تربیه ورته نه یاده تربیه چې لبیک اللهم لبیک چې تاسو شي لا لبیک ساج کور نو کله چې کوي وره لاس ورکا سکے په بس ته خوستړې شو دا ما تاسو چې کوي یو د لاندې لا بس یې ګره دا ته پته لګره چې ساج څه شي دی او ساج سوچ کړی دی دا پته درګره ما په اگر بچا دلته به وځي زی راځي چې هغه خو څه پوره کړل چې و راغې نو ماته یو کمار صاحب به سر دا کې ستدریک ته کړی هغه سی څلوري څنګه فلما خدا په دې باندې حرام کړ ما سر بخره اگر که سر ګلبار سر بخره کړی بیا خو ټول لړلې کنه په باندې ودا خو به ډېر شرم نه کنه مار شرم نه دا بیانې عزت ده نو دو پر جهادت دا افعال د حج ارکان د حج او تمارون او تر حج ته او د دنیا عمر هغه تماربي د کلمه کو مسلمان حال دا کافر مسحار یا نمونا ظاهر من الحیات الدنیا وما للآخرة هم غافلون فيږي په ظاهر جو د دنیا باندې کفار ته وګوره څومره دقیق امور په ګور دنیا کې وګوره د ټول پرور حالات وګوره د جادو حالات وګوره د نور وګوره چې دا څومره پر دې تمارب لري کې دین مبارک لوي خره یا نمونا ظاهر من الحیات الدنیا وما للآخرة هم غافلون لا مقصد ومن الله ما يعجبك قول في الحياة الدنيا بعض خلق راځي چې مذهب درکې تاسو دغه ورا په ژوند دنیا کې یعنی په ژوند دنیا کې ډېر چالاک او ځان ډېر مخلص معلومول لیکن د آخرت په آخرت کې به چاړاوي ترت به نشي کوله ومن الله ما يعجبك قول في الحياة الدنيا مذهب درکې تاسو وینا دا په ژوند دنیا کې ويشهد الله لا ما في قلبه واقعي بعد الله در په اخلاص باندې د پز لیکلي یره د زړه د کومې د تباہ وایما چې سخت محبت مې ساسا ډیره مې ساسا د زړه د کومې ته ورشته توابه ويشهد الله لا ما في قلبه واقعي بعد الله در په اخلاص باندې بس ته پټه وګړي چې په ځکه د زړه د کومې الله خبره کوم چې ډیر زیات مینه باندې سره هر څه به د قربان دي چې څه سوي یو دا وهو علت الخصام ظاهر کې بدا چې ری جګړه او حرامي د دین مبداوي او ساده دشمن مبداوي وهو علت الخصام دا به سخت جګړه او اذا تولى مخامخ بداوي د زړه کومې توام چې دوستي به د سات تعلق به ورسره او دیني تعلق به سره سر به د قربان دي چې سوي واذا تولى صاف الارض ليفسد فيها کله چې روان شي صادقانه
یو معنا کله چې روان شي ساده خوان نبی صاحب الجنوب سے فيها کوشش وکي فزما کې چې فساد کې فدی کې نصاب خامخ فساد وزان ګرځي لیکن چې سان شاد شي به بری حرامي مفسد بل وی سا خلاف پکې د دین خلاف پکې د قرآن خلاف پکې دي اذا تولى صاحب کله چې وګرځي صاحب الولایت چې کله اوس ته حکومت راشي دی حرامي ته جوړ شي اذا تولى کنه سبا چې ګوري هغه د بابوګي د واخره تبر د وزیر اعظم پورې ټول لقا عبد لقا دا حدیث کې راځي لا تقوم الساعه حتى يكون اسعدكم بالدنيا لقا عبد لقا ترمذی روایت ده لا تقوم الساعه حتى يكون اسعدكم بالدنيا لقا عبد لقا لب قائم قیامت حتی کې چې اسعد په دنیا نه امارات هغه حقوق د امارت او د حقوق د صدارت حقوق د منبري او دا حقوق د اسمنګ لري اسمنګ لري قانون سری دا اسمنګ لري دا بدی ته لقا عبد لقا ته حواله چې لا تقوم الساعه حتى تكون اسعدكم بالدنيا لقا عبد لقا نه قائم کې حتی چې اسعد ساسونه کامیاب ساسونه په دنیا باندې کامیاب ساسونه په دنیا باندې په حدود دنیا باندې رزیل زید رزیل وګرځي نن سبا دې لقا عبد لقا دي ټول د بابو وخت د بار د صدر اعظم پرې لقا عبد لقا رزیل زود زید رزیل وذا تولى صاحب الارض کله چې وګرځي صاحب الولایت صاحب الحکومت صاحب الارض يفسد فيها کوشش کوي چې په فساد کې پدې کې وي ولکل الحرث والنسل تبا کيما فصل خلق لرا والنسل او ډنګر یو معنا دره وي ولکل الحرث والنسل پاکيما هلا کيما فصل خلق لرا ډنګر لرا یا والنسل اولاد وي ولکل الحرث والنسل هلا کيما فصل کافر هو کافر چې دا کار کوي کله مګو مسلمانانو حال وګره په با جوړ کې چې کله فدې شروع شي فصل سيزي ټوفره سيزي او دارګي ماشومان وجه قتلې ډنګر قتلې دا دوی کافر نه دي وي ولکل حضرت وا بده چې څوک پد نه کوي لاول د نکاح به تړي دا طریقې بادشاہ اکثر دا قانون حرام دي او بل استحلال کفر نه مثل خلاصي مسله او بل استحلال کفر نه ويهلك الحرث والنسل تبا کوي فصل د خلق را والنسل او ډنګر د خلق او اولاد د خلق را والله لا يحب الفساد الله پاک دې لکه د فساد سره اذا قيل اتق الله کله چې ویل د خدای رب ورګوري دا ظلم غواته ته کې اذا قيل اتق الله چې ویل چې د ورګ د الله نه کو دا ته ظلم اخذته العزه برسم اخذت الله خیرت په ګناه باندې اخذته العزه برسم نن سبا چې مرګ سي د بخښنه ولادت ته مکوا ویل څو کو پختنواله ده دا یې باندې ده ویل څو ته کو دربار ده نو زګور حکم ده اخذته العزه برسم اخذت الله خیرت په ګناه باندې فحسبه جهنم شیخ قران ور الله مرقدو بر زیات تعیب هو جو سویل کافی دې سر لرا دي خنزیر لرا جهنم حسبه جهنم کافی دې سر خنزیر لرا جهنم چې څو کو پختنوار ده حسبه جهنم ان پختنوا جو وجه دا ظلم سے دیکم حسبه جهنم کافی دې سر لرا جهنم ورب سلمهاد او بل دې جنبت پر صدا جهنم دا بیان د اعلی سعید بیان د اعلی سعید ومن الناس من يمشري نفسه ابتغاء دغه مبارک څو کارونه سے شریعت ذکر کوي العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المورد واذا من الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله د دې مساق څوک صاحب رضی الله عنه واقع ذکر کوي او منشأ نزول هغه دی ول مساق هغه دی خو هر هغه څوک چې د عمل خارج صفات رضا د لب کې داخل دی دا واقع مفسرین ذکر کوي چې اگر کله هجرت کاو کفار خبر شلو لاري وتونی ولا دا خپل لندا او شور سو لاري وتونه چې ویل چې کسان را تناسي هغه ورته وکړو او کفارو تاسو زما د حال خبرداري چې زما غشه کوز نه ورځيږي زه خطر اندازم لاول بس دا خپل غشي ختمه پتا سبانه او دا زمانه دي او چې دا ختم شي به زما ستر را سره په دې په تاسو کوتر کوم کچره تاسو مقصد مار دولت وی راشي چې خپل زیر ته وکم د مار چې مار چغرو باسي زما ما سکانه شری او کمال لار خوشی کوي چې زلاشم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه مستعد ورسره څه کار دی مال دولت را ته وکیا هغه ورته ولي کړه خبر زیو دوخر چې ما پلاني ځای کې پلاني ځای کې آیاتونه را ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله بعض الخلق داس مخلصین ایماندار شتا يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله خرسيخ فرزان قربانی او رضا د الله اخلي يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله خرسيخ فرزان د قربانی فرزان را د فرض ټول در زمان دی د الله مال خرج کوي فرزان خرج کوي د فرض ټول د مرض زمان دی د الله والله رؤوف بالعباد پر سے بندگان الله ډیر مهربان دی والله رؤوف بالعباد الله نه مهربان دی فضا سے بندگان باندې
ربط مخکې نو مسله د جهاد شروع وا نو په دې کې ترغیب ال جهاد دی څنګه چې موږ شیخ رحمه الله عمر خلاصه کې موږ ذکر کړیو چې جهاد شروع مسله د جهاد شروع وا مسله د حج تبیر راوړل شامل ته اصل ترجو ترغیب ال جهاد او دیم ربط سابقه او اتنی کې بیان اصلاح المنافق سابقه او اتنی کې څه بیان اصلاح المنافق په دې کې بیان اصلاح المبتدع بیان اصلاح المبتدع سابقه او اتنی کې بیان د اصلاح المنافق په دې کې بیان د اصلاح د مبتدع او دا کافی آیات ته چې په معنا کې سوچ وکي په معنا کې دا کای په مرشي نزول کې مس سوچ وکي دا پرد بدعات کې په قباحت بدعات کې او کافی آیات ته مرشي نزول کې بعد ذکر کړي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې يهود نو اسلام راوړل دین خلوص اسلام راوړل خدای خبر زړه کې دایره دراله جون کې په مسلک د يهود کې په دین د يهود کې تعظیم د خیری ضروری او کار بانو د تعظیم لپاره دارنګه د خوګه باغی په دین کې حرام وي خدای اراده وکړه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې تعظیم او يهود په دین کې چې زموږ سابقه دینو لازم او په اسلام کې من نشته د ادبی نشته نظم سابقه عادت باندې داغي تعظیم کو بدون التزام نه لازم نه کړم دارنګه دوه وخت په دغه مسلک دین سوي کې دامن وي او په شریعت کې د دې خړل شریعت محمدي کې د دې خړل ضروري او فرض دي لازم دي نو په سابقه عادت باندې باقی بدون د حرمت نه عقیده د حرمت ساتم دا اراده خپل خارق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت لرال یا ایها الذین آمنوا بالله في السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان مقصد دار چې عمل هغه معتبر دی چې هغه شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم سره موافق وي داغه خلاف عمل هغه معتبر نه دی اگر که بخری ته څوک هر مبتدی بدعت کوي بخری ته کوي دې دې کوي اجر او ثواب فاروي ولیکن ثواب هغه عمل کې چاغي کې دسخط موجود دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عمل معتبر دی کوم عمل کته بخری باندې کې اجر او ثواب فار کې خود دسخط پر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل منظور نه دی منظور بلکې دا سبب د جانب ګرځي اصل راړ مر کړی شوی دی نو دا د دې وجنا ذکر کوي چاغه صوفیا جای نه چاغي کارونه عبادت کوي لیکن دسخط پر نبی علیہ السلام نبی ریاضت کې لیکن داخل نه هغه عمل منظور نه دی هغه برباد دی هغه عمل منظور دی چې باغ باندې دسخط جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی هغه کار معتبر دی چې هغه باندې دسخط جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی لکه اصلاح المبتدع بعد اصلاح المنافق ربط معلوم شو اصلاح المبتدع بعد اصلاح المنافق چې هغه کار معتبر دی چې هغه شریعت سره موافق وي هغه کار د بدعت چې شریعت مخالف اگر که بغیر اتباع کوي او ثواب پر اتباع کوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة وای بار والا داخل شي په اسلام کې پورا په صرف الاسلام داخل شي په اسلام کې پورا کافة جميعا حال دے او حال کړه دو فاعل نه کړه دو مفعول نه دلته کې دوه احتمال دي یا د فاعل نه چې کوم ادخلوا کې ضمیر دی د فاعل نه یا د مفعول نه چې کوم فی السلم دی په صورت د حالیت کې جهاد چې د فاعل نه معنا یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و ایمان والا و داخل شي په اسلام په ظاهر کې چې تاسو ټول ځان داخل کې په اسلام کې حال فاعل نشو داخل شي په اسلام کې خو په ظاهر کې چې ټول ځان داخل کې په اسلام کې د سر نه تر پو پوري ټول اجزاء د بدن ټول فرضي د بدن په اسلام کې داخل کې د اسلام مطابق مستمره سترګې په اسلام کې داخل چې اسلام مطابق مستمريږي وګوره په اسلام کې داخل په دې شان چې اسلام مطابق چلےږي لاسونه په اسلام کې داخل چې اسلام مطابق چلےږي په اسلام کې داخل چې هغه په اسلام مغلې دل او دماغ او د هغه فکر او سوچ په اسلام کې داخل چې د اسلام موافق چلےږي چې زاده سره جسرګي د مخالف دی وګوره دی موافق دی نه وګوره د لاس مخالف دی خو دی موافق دی ال سرګي خلاف د اسلام نه چلے ذات مسلمان وي وګوره خلاف د اسلام نه چلے چې نور راګان بجانب هغه د خدای دین باغ بیان اوري لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها سرګي مستمر په اسلام کې دین او وګوره مستمر په اسلام کې ټول فرضي د بدن دل دماغ چې هغه ټول په پربري کې مستمر وي چې نعمتونه داخلي دي ان الانسان لربه لقنوت کې معنا او فصیل ذکر کوي چې کوم نعمتونه انسان ته الله ورکړي دي کې داخلي دي کې بدري دي چې دا ټول د الله فلار کې مستمر کې کچره دا نعمتونه د الله فلار کې مسله قدر شکرې کا فتن معنا داخل شي په اسلام کې تاسو ټول فرا چې ټول اجزاء د بدن تر سره د خو پورې کې سرګي دي کو ګور دي کلاسونه دي کې خپې دي کندري دماغ دي چې دا ټول په اسلام کې داخل شي د مطابق د اسلام چلےږي
حال د مفعول به لا چې فصل دی خبره دا شله یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا او ایمان والاو داخل جی په اسلام کې کافتا پورا په اسلام کې په ټول اسلام کې ټول اسلام بارا سره الا عبادت مطابق د اسلام معاملات مطابق د اسلام دا سره چې عبادت د اسلام مطابق او معاملات د اسلام مطابق لوي بیا شرعي وي اده سود وي بیا شرع د اسلام نه خلافي عمر رضی الله عنه چې کوم کسب فکر نه ویلي بازار کې به په پاسه پاسه په معاملات نه پیږي چې معاملات نه پیږي عبادت اسلام موافق معاملات اسلام مطابق حکومت اسلام مطابق صنعت اسلام مطابق تجارت اسلام مطابق چلا ټول کاریګری کې چې اسلام مطابق کې تجارت کې چې اسلام مطابق کې کو حکومت کې چې حکومت اسلام مطابق وي سره چې حکومت د انګريز مطابق قانون سبا حکومت د مسلمانانو کې به مسلمانانو هغه اسلام مطابق لري هغه ټول د شیدا د انګريز مطابق دي کو ټول دي د انګريز مطابق دي کو نور د فیصلې دي د انګريز مطابق دي ټول انتخابات انګريز مطابق دي ټول معاملات د انګريز مطابق دي ټول عبادت د اسلام مطابق معاملات د اسلام مطابق صنعت د اسلام مطابق تجارت د اسلام مطابق حکومت د اسلام مطابق چې شی د اسلام نه خلاف نیوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا فدی آیات منسوخ عمل کوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا و ایمان والاو داخل شي په اسلام کې پورا په اسلام کې په ټول اسلام کې کافتا جميعا په ټول اسلام کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان پروانے کې په طریقو د شیطان پسې چې عبادت اسلام د مخالف دي شیطان په طریقه باندې وي معاملات د شیطان په طریقه باندې وي تجارت د شیطان په طریقه باندې وي صنعت د شیطان په طریقه وي د اسلام د مخالفي ولا تتبعوا خطوات الشیطان پروانے کې په طریقو د شیطان پسې انه لكم عدو مبین دا شیطان تاسو سره دشمن دی او ظاهر اور کې د خبرې دشمنی غیر پټا کې ظاهر کړی دا لا ترکن ذریته نور قرایت النبار بیږي لا ترکن ذریته کله چې نجیب او نه وګرځاو خبرې دشمنی ظاهر کړه د ادم او اولاد ادم سره چې زبر د اولاد به کړي ورکو مبارک سورته باندې سړي ګره لا مبین لا ترکن ذریته تاخذ نجیب او نجیب وګرځول په سبب د باري او زبر د اولاد بنیاد او ما سم د اولاد پر خپل ځان مرګره کوما سورته بنی اسرائیل لا ترکن ذریته بنیاد او ما سم د اولاد لا ترکن ذریته قال رأيت هذا الذي كرمت علي يا تشفت ابن برات قال رأيت هذا الذي كرمت علي يا خبر شتو ذاك الشتاف ما عدد كادم ليلة خرطني لا يوم القيامة قطار سكما رد قيمت نحتركن ذريته مبين عدو مبين لو بيخ باسم الأولاد إلا قليلا مگر لك کسان کنا رفادشی ولقد صدق ابلیس ظنه سجد سبا کرا دی شیطان خپل ګمان په هغه ځکه خبره کړه وغیر رشتہ کړه په زور کې یو کم زر د خپل ځان تابعدار کو لکه څنګه حدیث کې راځي اباس باس النار حدیث کې راځي آدم علیہ السلام الله فرض قیامت وی چې کوم خلق مستحق د جنت د صاحب اولاد کې پورته کا هغه ما باس النار یا الله مستحق د جنت څوک دي سره په زور کې یو کم زر مستحق د جنت دی یو په مستحق د جنت صاحب ډیر غمجن شو نبی له سبق غمجن کېږي دا یو بس تاسو او دا اثر بد یاجوج ماجوج د نور کفار وی ان دوبره کسان دا اور ادم تبه کوي راحترکن ذریته راحتر به کری واسه اولاد راحترکن ذریته وبا بخری واسه اولاد بیا ګوره سورة حجر کې لا ترکن عدو مبین دا له ساسر فار شیطان دشمن ظاهر ان کې خبر دشمن ولا انه لكم عدو مبین یقینا دا شیطان ساسر فار دشمن ظاهر انه لكم عدو مبین قال هذا نو ګور بیا یو کبر تر ثم براکی قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين شیطان اے رب سما چې تا گمراه کما غرا په سبب د زبانی زما گمراه نو کیسه کوم دي تا د اولاد آدم تا پزمګه کې اعمال سیئه گمراه کو بدل ټول الا عبادك منهم المخلصين سوا د بندگان مخلصین ان شیطان خائن له اسمت انبیاء سو چې د اسمت انبیاء او قابل دی دا شیطان نبی بغیرت له خدر الا عبادك منهم المخلصين غیر بندگان سره جنو کړی شي د قال هذا صراط علی مستقیم لو ينهم ولو زينن لهم
ولا يزينن لهم بيغورا په سورۃ اعراف کې لو ينهم ولا يزين عدو مبين دشمن دې ظاهر اون کې خپل دشمنی له پټاګه باندې خپل دشمنی ظاهره کړی دا به تاسو د دسه دشمن تابعدار ګرځي لو ينهم ولا يزينن لهم وګوره سورۃ اعراف کې خپل دشمنی ظاهر کړی دا چې کله رجیب او لعین وګرځي دا رجیب او لعین سورۃ اعراف لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم قال فيما شبارسم نمبرات قال فيما أغويتني بسبب تا گمراہ كما لأقعدن لهم صراطك المستقيم كي نمديتا فغنار سيكي اسلام تبين فريدم قرآن تبين فريدم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين إنه لكم عدو مبين لكن الله شيطان ساسر فارده دشمن او کار کون کے مبین مظہر للعداوت ظاہر ان کے خپل دشمنی ورا بے گورا بصرت نساء یوسر نسب نمبرات کی وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يوصل النسب خاب خلد بدكار صالح حساب قرر ولو ذللهم ولأمنينهم زبدي گمراهكم زبدي ترزقان غرزهم ولآمرنهم زب امركم ديتا فليبدك الناس هذا الله ولآمرنهم وليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا داستا عدو مبين دے تاسو سدوسی کوي عدو مبين مقصد داري شیطان ساسر فائد دشمن او ظاہر ان کے اخبری دشمن ذرا انہو لدو لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ساسر دشمن او ظاہر ان کے اخبری دشمن ذرا فین ظلمتم بے بعد ما جاءتم البینات فاعلم ان اللہ عزیز الحکیم تخویف کچریو کے تاسو بس اگر چرا تاسو واضح حکام پیش تاسو کہ اللہ دے زور ذات قادر نے انتقام اکثر بارکتے اور انتقام داخلی الکفارنا حکیم حکمت والا ذات کے تاخیر عذاب کے ہر ضرور الا تخویف او معزجر ہر ضرور الا تاتيهم الله في ذرب الغمام انتظار نکي دي چی ما دراوړي مګر چرا شدي عذاب د الله یو بارادار حسدار چرا شدي عذاب د الله پاغسنه په شکل د صاحبان کې دوري سره والملائکه او بعض مہاراج ذکر کوي بدعت قیامت کې او د ذرن معنا کې شبیر احمد عثماني چرا شدي الله په خپل چتر شاهي کې د دې تعبیر لا کوي چرا شدي الله په خپل چتر شاهي کې والملائکه او راش فرشتي په میدان دی په میدان د قیامت په دی ایمان راوړي چرا چې الله دې د خپل چتر شاهي کې والملائکه او پر راشی فرشتي وقضي الامر فيصلوا نشد امر فيصلوا ما بعد جهنم جنتي وإلى الله ترجع الامور خاصه واپس کی ټول اور کو سود بوس بکای دا نمرت تخفیف لکه څنګه چې بر اسرائیل خلاف کړي د حکم الهي انجام عذاب شو کتا څخه خلاف کوي لتار کې ساس اجازه اداب بیان التخفیف سل بني اسرائیل کما تهلهم بالعاد بینها تو وګورئ بر اسرائیل چې څومره کو راغی احکام واضح وما يبدل نعمت الله راغی تبديل احکام الله کړي سبب عذاب اگر کتا سو د احکام خلاف کې سبب د عذاب وګرځي سوچ بدن کې حکم د الله نعمت الله حکم الله سوچ بدن کې حکم د الله د احکام د الله په حقیقت کې نعمت نشي قرآن الله عمر قدوم ارادا کوره وما يبدل نعمت الله سوچ بدن کې حکم د الله پس اگر چراغ د فإن الله شديد العقاب التخويف یقینا الله د عذاب ولا تزهید من الدنيا ترغیب الاخره دا هر بيدري سبب او د ما تورد حکم الهي حب الدنيا دي زين للذين اصل سبب د کافرو د کفر سره زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا كيف شوه د کافر زدا جند د دنیا د دی بهار د دې وجرټو کې بیمار والا او پسې په سبب د حب الدنيا باندې حالان کې مسله دار چې والذین اتقوا فوقهم يوم القيامه کسان جزار صدر د شرک او معصیت دا فوقهم د فاصله کافر نه په درجه کې فرض د قیامت باندې چې دی په جنت کې او په جانب کې وي کته د کفار صدر رزق پر ور کوي په دې دنیا کې جواب والله يرزق من يشاء بغیر حساب دا د تکوینی امور دي الله پاک رزق ور کوي چاته کوي چې به حساب والله يرزق من يشاء رزق ور کوي چاته کوي چې به حساب دا حکمت الجهاد قال الله سبحانه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب وہ خلق ٹولے یو فدین واحد باری فبعث الله النبي تفریب باری اعتراض واردی فبعثنا چہر کا خلق متفق اور بعثت نبی او تصورت جواب دل کی متفر علیہ محذوف دے متفر علیہ بعث الله محذوف دے واغ ذکر دے القران فسر بعض القران چدواڑا تو یو دے کی مقصد باندې و پیشی وګره سورۃ یونس لسب نمبرات القران فسر بعضه بعضا قران دا کتاب دے تفسیر کی بعض بعضو دل کی متفر علیہ ذکر نہ دے اور سورۃ یونس کے متفرات ذکر نہ دے سورۃ یونس لسب نمبر آیات دو سورۃ یونس فبعث الله النبیین لسب نمبر آیات
نلسم نمبرات